یا خو په دغه ټیم کې د پولیسو هغه خور ورته سوال وکړو هغه اوس بېهوشه ده په هسپتال کې ده که نه نشته دی نو چې دی راووته نو دوی پرې ډزې وکړې دي په کار دی چې ده ورته هغوی ورته دې خوا پولیسو ورته وویل ځئ رایې وسله کېښوده او ور یې کړوله نو دوی ویشته نو د دوی خو دغه وخت کې بیا په کار دی ژوندی یې بوتلی وی هر څه چې یې ورڅه کولې قانون څه به یې مخکې کړی وی نو اوس یې موږ ټول ټوپک ته جوړ کړلو اوس چې زموږ څونه خاندان دی دا به ټوپک رالي اوس خو زه د خلکو سره دشمن کړم او عجب د اوسه پورې ونې نیولی شو او نه ورپسې پیسې شوي ده او نه د نوکرۍ نه مات شو دوی د خپل سړي سپورټ کوي او زموږ د عوامو قطعا سپورټ نه کوي په دې به زموږ دا کلی دا غونډه علاقه دا به پې زه ټوله راغواړم او په دې ټاڼه به د ووایه د په تحصیل کې کیسونه چلو دا د راکټ لانچر دغه د ګوله ده خنده یې په استعمال کړي دي دا د قانون خلاف ورزي ده دې ته دې دا وګورئ دا ورته ښه په تش لاس راووته دغه کور تاسو ولیده په تش لاس دغه خور ورته وویل چې زه دله قرآن در کومه او دغه ته ورته راوځه ډي پي او ورته وویله چې صحیح ده موږ له دې راوځي هغه خور ورته قرآن شریف دې ورور ته ونیو ورته وویل چې ښځه راوځه قرآن شریف یې ډي پي او له ورکړو دې خور دغه ذات چاته وویله چې راوځه د خدای په دغه باندې او له تش لاس ټوپک یې کېښود ورته راووته بیا دې ظالمانو تش لاس باندې ویشته په کار دا چې نیولی وی قانون به ورسره هر څه کولی که قانون وجه که نیوه که پیدا وي هر څه کوه خو دې بیا ویشته او دا شیونه یې په استعمال کړي دا د که د استعمالولو وي په دلته په نن سبا په دغه کې نو بس صحیح ده او که نه وي په موږ انسوګیشونه یې دې کې دا زنانه هم وي او زاهد شاه هم دلته خدای پاک بچ کړي دي او دا په راکټ لانچر باندې د ایستلي هغه طرف باندې ګولۍ وتي دي هغې مخکې نه ایستلي دي دې خوا ګولۍ راوتي دي هغه زهریله ګیس استعمال کړي هغې کې هسپتال کې دي زنانه جنې ورشئ اوس هم هسپتال کې ده تاسو ته نورې درخیم هم بېهوشه پرتې دي بړستنې پرې پرتې دي دوی خو پې د انسو ګاز نه دی استعمال کړی بل هغه ګیټونه یې وړي دا یې وړي دي دوی خو ما له په زور باندې زما نه زامنو نه هم خلاص کړم او دوی خو به راوغلی وی دا خو بیا دا کار به یې نه کولی چې دا یو مې مړ وی په دې بل پسې به نه راتللی نه به یې دغه کولی دا کور یې هلتولی دغه کې کډه وه هغه سړی به هم نه له راولم زما نوم افشار دی پلار نوم یې مرتضی یخ دلته نه له پخوا نه د انګرېز له وختو نه مخکې نه آبادي په دې ځای باندې کورونه مورونه پټۍ مټۍ خپل دی په نور پټي کې را سره چا څه لانجه اچولې وه هغې کې څه مقدمه وکړله بیا حل شوله هغه خبره خو دغه وه دې ویل چې تاسو له به 5% دغه درکوو دا جب پکې راپاسېدې سیچو ویل دله څه ته ورکوې ما له پیسې راکړه او دغه دی زه دله دې پټي دغه کوم نو دا عجب 3 کسان زموږ د دې دغه نه یو زوی یو دلته ګلیوال نور 2 کسان یې 3 دا یې اټک ته ویوړل یو نیم کال یې دلته قید تېر کړه اوس هم د هغوی هغه ریکارډ پروت دی که نه د هغوی نقل مې را ایستلی دی او ډېر عجب او خیر دی د دې معلومات وشي په دغه وخت کې دی سیچو ده ویل چې بیا وروسته ویل ما نه دی اوچت کړي ده بوتلي ده بیا را ازاد شوي هغې کې یو کس دلته شته هغه ګواه هم دی پرې هغه څه هم خپل کاغذونه دا جب را بدل شي دې تاڼې ته تخبیه تاڼې ته نو به زمونږ او د جاخه شروع شي او دا چې نه وي نو بیا څه نه وي نور سیچوګان څه نه وایي دی یا چېرته د ده پارټنر سیچو وي نو هغه د ده سایډ کوي او چې کوم د سیچو وي نو هغه غمګاره زمینداره نو بس دغه د ځمکې نه بس دغه شی او پیسې میسې ورکړلې عجب له هغه به ورکولی او کلیوال څه یم نږدې یم دی او خاص دوستانه یم د ورسره دي جانیلم سره چې پراپټۍ والا سره نو بس د دغې نه دا لانجه جوړه شوه نو دوی بیا پړاو ته تلي ډوډۍ له دی نه مي اکثر ټیټر چلی پېښور کې یا بل ځای کې هو کاروبار له به ته او چې دلته به زمینداري به یې کوله نو هغه چې پړاو ته تلي دي نو عتیق نوم یې دی یو جبار دی سیچو یو دا ورسره پخپله دا عجب دی او د ده سره پولیس هم دي نو دوی ورته هلته په هوټل کې دوی لیدلي دي نو چې نیولې خو په هوټل کې بیا نیولي وی که نه هوټل کې نه دي نیولي بیا ورته په لار کې ولاړ دي نو دوی ویل چې زمونږ څه شک هم پیدا شي چې هلکه خو ویل بیا موږ ویل چې په موږ خو څه دعوا ماوا نشته دی نه ښه شته نه بد شته نو دوی ورته په داسې ځای کې ولاړو چې بس دوی پې پیر کړی دی هغې کې یو کس تښتېدلی زخمي شوی دی دا زما زوی خو ډېر زخمي و نو دی پرېوتی هم دی او هغه بل یو ډز لګېدلی و معروف شاه نومې دی چې پرېوتی دی نو بیا
نږدې ایستلی دی په میډیکل رپورټ کې وایي چې 2.5 فوټ لکه 2.5 فوټه کې تقریبا دی ایستلی دی 2.5 فوټه کې د نیولی نه شو خو دی لګېدلی و بیا یې نور هم ایستلی نو چې دوی خو بیا چې بل چېرته په قبر کې پټ شوی دی دوی پرې دا ښځې مزې ټولې ایستلي دي هغې باندې نشانونه شته په هغه دغه باندې موږ چې ورغلو قبرونه سوري موري وو لړل تپلو اتې په قبر کې پټ شوي اوس چېرته زوړ قبر لوېدلی قبر و هغې کې ناست و هغه چې بیا دلته راغلی او دوی ته یې بیا ویلي دي نو دوی چې بیا تللي دي چې مردان ته ویلي ګنجۍ هسپتال کې تپوس کړی بیا تللي دي مردان ته ورپسې نو هلته ډاکټر ورته ویلي چې دله موږ اپریشن کړی یوه ګردام چې کټ کړې ده زه په تبلیغ کې وم زه خو چې بیا رالم نو هغه بل اپریشن وکېده نو ما ته ویل ته ما ته دستخط وکړه دلته بس ویل ده نه ګوره موږ یوه ګرده کټ کړې ما بس اپریشن ته ضرورت دی ویل معده ډېره چڼ شوې ما ورته دستخط وکړو نو بس هغه اپریشن یې ول هغوی وکړو نو خو هغه معده ډېره هغې کې به ګن من راته نو بیا هم پېښور ته ویوړو نو 4 پیرې هلته اپریشن وشو په دغه کې یو پیره موله بیا پرایویټ اپریشن کړي بس هغه بس نه شو نیټه به پوره وه هغه اپریشن نه وروسته چې څنګه م هسپتال نه راوړم نو بس هغوی ویل دا ګولۍ مولۍ وله ورکوئ که ښه نه شو بیا راوړئ که نه خو ویل دا سړی کمزوری دی ډېر زیات نو بس هغه دلته چې هغه ځای نه م راوړل ته وفات شو هغه شپه نه و په سهار له بیا بلې شپې لیستې وفات شو شواروز دنه په ده باندې بیا د هلکانو پیسې په دې عجب باندې دغه کړې وه په دې عتیق او په دې جبار او منظور شوې ده خو اوس عدالت چې کوم دی نو د هغې 3 میاشتې وشولې او دوی د نوکرۍ نه ماتېږي نه سامان درآمد پې دوی نه کوي دغه پولیس مولس کاروایي پې نه کېږي ځکه نه پې ډي پي او کوي نه پې دلته د ایس ایچ او کوي ټیټر چلو نه پې ډي سي کوي پېښور کې به ټیټر چلو دغه کوو د ټرالۍ کې به را سره مزدوري کوله چې دلته به راغی بیا به خپل دغه د خالي په سار به موږ واپس تلو پېښور ته دغه کوو ما ټیکټر چلاو ده به را سره په ټرالۍ کې کار کوو د معروف شاه او دغه خپله ذمهداري به یې کوله خو دې جان علم ورته لکه د ځمکې د کمیشن دغه وکړو چې لکه تاله خیر د تلانجې مانجې مه جوړوه تاله به خیر د زه 2% کمیشن په جومات کې 5% ورسره کمیشن کړ دا دغه وکړم لکه هغه ورسره دا ښه په خوښه په صلاح باندې دا خبره کړې وه چې تاله به موږ په پنډ 100 کې 15 روپۍ تاله درکړو که څه هغه دغه خو لکه د دوی دواړه جوړه وه چې لکه دوی دا خبره داسې کړې وه نو بس بیا هغې نه مساله نوره دغه زیاته شوله چې بس بیا هغه پیسې نه ورکړل دوی ته پیسې غوښتلې او د عجب پکې خاص ملوث سړی دی او کنجر سړی دی غلط سړی دی نو بس دې کې خو ورسره د عجب راغلی د کسانو وویل چې عجب پکې وو او هغه خو دا چې سهار 6 بجو نه مخکې دوی راغلي دي دلته نو بس هغه هلک هم په کور کې وو نو چې ورتلل نو هغه به پې ډزې کولې دوی خو پې بیا داسې ورتلی هم نه شو نو هغه دوی دغه ټیم نه پې ډزې مزې شروع کړلې هغه په کمره کې ګیر وو په کوټه کې نو هغه ورسره بس ډزې مزې به پې هغوی هم کولې دوی به هم پې کولې بیا چې کار نه دی شوی بیا پې د هغه تریخ شان ګیس نه دی انسو ګیس نه و بل ګیس دی او کیمیکل سایبر ګیس فوجي دی کمانډو کې دی هغه وویل چې دا موږ په دهشتګردو استعمالوو دا په دې عام دغه باندې نه استعمالوو هغه ګیس هغې کې 3 زنانه بېهوشه دي که نه اوسه پورې لا په هوش کې نه دي راغلي یوه خو بېګا مړې ده اوس هسپتال کې دی هسپتال ته دا ویوړه او زنانه نو هغه خو دوی ویل زخمي ده خو زخمي خو نه خو دغه شیز خرابه کړې ده ډېره زیاته او بیا دوی په راکټ لانچر باندې تاسو به ځئ نه وینئ یا پې څلور ډزه کړي یا پې هر څه کړي او زه یم بوتلی نو بس په راکټ لانچرو نو یا کم داسې دغه دوی چې دونه نه راندي دوی داسې په نورو کسانو باندې دغه وکړي نو په هغه باندې ټیک د هغه خو سړی خو هغه هم پېژندلی نه و په سپینه جامه کې ول راغلی ویډې وې ټیکوله هغه اقبال ایستلی و زمونږ ګاونډي دی خو اقبال هم دا قانون نه جوړېدی چې ته په کلي راځې او تا نوکري ډیوټي دی په بل ځای ده او بیا راځې په سپینه جامه کې ولک پسې ورځې او هغه سره ټوپک دی او ته ورځې خامخا هغه ورته 2 درې غږه کړي دو بیا هغه پې بیا ډزې کړي د شوګر مو دی اقبال او بلډ پرشر یې مو
نو اوس دا پته نه لګي چې د هغه د ډزو نامړ دی او که د نامړ دی خو ویشتلې هغه وه او ډزې پې هغه کړې وي دوی دغه شانې راشي په چاپه کې هغه وایي زما ورور وژلی دی زه د پولیسو نازن ځم یو خوا هم ترې نه ځم یو زوی مې مړ دی په ده پسې مه راځئ نه ځان در کوي او هغه لیونی شوی دی هغه له موږ د دماغو علاج کوو هر ایسیچو ته مې ویلي ډي پي او ته مې ویلي دي له هغې باوجود هم هغه باندې بس دغه شان راتلل مړ یې کړو بس مړ یې کړو راکټ لانچرو باندې څوک د چا کورونه ولي هغه په دې مومندو کې مې داسې او که نه او ښه ګڼ واړه ورسره که دا ماشومان لګېدلي وی که نور څه وی دوی وایي چې نه بس اوس هم په هسپتال کې دي